السلام علیکم. د ټولو دنیا کې چې کوم ملکونه دي د هغوی خپل آیین او قانون دی او د هر سزا په قانون کې خپل سزاګانې معیار مقرر کړی دی. د ځینو جرمونو سزا کموي په ملکونو کې، ځینو سیوای. د هر ملک خپل حساب دی، خو یو جرم داسې دی چې د هغې سزا په هر ملک یو شان ده او هغې ته وایي سختترین سزا. او جرم څه دی؟ جرم دی د جاسوسۍ. اوس جاسوسي دوه قسمه دي. یو خو دا چې ستا ملک ته د دشمن کس راشي، د دشمن ملک، او هغه ستا د ملک جاسوسي کوي. او یو دا ده چې هغه د خپل ملک کسي او هغه د دشمن دپاره جاسوسي کوي. بیا د خپل ملک کسانو کې دوه قسمه دي. یو دا چې عام سیویلین کس جاسوسي کوي، د خپل ملک باره کې او دشمن له معلومات ورکوي. او یو دا ده چې د ادارو خلک جاسوسي کوي او دشمن ته معلومات ورکوي. بیا د ادارو په هغې کې هم دوه قسمه. یو دی چې وړوکی افسر جاسوسي ورکوي، نو د هغه سره لږ معلومات دي، دشمن له چې ورکوي څه معلومات. او یو چې غټ افسر معلومات دشمن له ورکوي، نو دا ډیر زیات خطرناک په دی چې هغه د یو پروسس نه تیر شوي په ډیر غټ سیټ ته رسیدلي او جاسوسي کوي، نو ډیر د ملک مفادات ته نقصان رسوي. د جنرال باجوا په وخت کې د فوج یو لیفټیننټ جنرال و، جاوید اقبال، هغه ISPR ریپورټ وکړو چې هغه جاسوسۍ په الزام کې گرفتار دی او د هغه به کورټ مارشل کیږي. بیا د هغه کورټ مارشل وشو او هغه ته عمر قید سزا میلاو شوه. او هغه کله چې د کورټ مارشل وشي، نو بیا د هغې توثیق اخري فاینل اتارټي چیف اف آرمی سټافي، نو جنرال باجوا د هغې توثیق وکړو چې او دا کورټ مارشل صحیح شوی دی، د جاسوسي کوله او 14 سال کې د بامشقت شو او وډیالا جیل کې بیا هغه وخت تیرو. خو بیا یو عجیبه کار وشو چې کله زموږ نوی محترم آرمی چیف جنرال سید عاصم منیر صاحب راغی، نو دوی د هغه سزاګانې ټوټل معاف کړي او باعزت یې بری کو. اوس دلته دوه خبرې دي. یا خبرې دا دي که د جاسوسي کوله نو بری ولې کو، او که د بری کو د بېګناو، نو جنرال باجوا د باندې دومره لوی الزام ولې لګولی او دله سزا ولې ورکړې وه؟ دا دواړه سوالونه تشنا طلب دي. د دې جواب پکار ده چې څه جسټیفیکیشن وي چې جنرال باجوا غلطه فیصله کړې وه چې هغه باندې الزام لګولی او دله سزا ورکړې وه، که نه زموږ محترم اوسنی آرمی چیف هغه معاف کو، نو په کومو بنیادونو یې معاف کو؟ امید لرم چې تاسو به جاسوسۍ او د غټ کیس د تاریخ نه خبر شوي یې. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.